وجوهات دي د چکني؟ ډوله ډېره مزداره ده او ډو پکې ډېر شیونه چې لکه امرود شو، غوزان شو، ممپلي شو. جی السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم مهران خان او تاسو ګورئ سنجو ټي وي. قدرمنو اوریدونکو، دا مهال زه موجود یم مهاجر کیمپ کې. ډېرو ورځو نه به تاسو ګورئ چې د رمضان شروع شوی دی. په کیمپ کې چې کوم دی د چکني هلې ځلې سټارټ دي چې هر څوک وایي چې یاره کیمپ کې یو کس دی یاره چکني جوړوي، ډېره زیاته مشهوره ده. نو زه خپله په دې تجسس کې وم چې یاره دغسې په دې چکني کې د څه اچوي چې دومره مشهوره ده چې پوره د کوهاټ ایریې نه آوټ آف سټي چې کوم دی دې ته خلک راځي او دغه چکني ځان سره د روژه ماتي دپاره د خپل دسترخوان زینت دپاره دا وړي او د دې دسترخوانو زینت جوړیږي. نو د خلکو سره خبرې اترې کوو چې یاره دو څه وایي او دومره بازار د خلک پرېږدي او خاص دی دلته راځي، دلته نه چکني وړي، دې څه خصوصیات دي؟ السلام علیکم برا. وعلیکم سلام. څنګه وروره خیر خیر دی چې شکر ده الحمدلله. ورور جانه دا راته وایي چې چکني پسې راغلي او چتني پسې راغلي. څه وجه ده چې یاره دومره هر یو ځای تاسو پرېږدئ دلته چکني پسې راځئ؟ څه وجوهات دي د چکني؟ ډوله ډېره مزداره ده او ډو پکې ډېر شیونه چې لکه امرود شو، غوزان شو، ممپلي شو او ادرک شو، ډېرو شیونو مجموعې سره دا چتني جوړوي او ډېره سپیشل چتني وي. صحیح ده. کوم ځای نه تاسو راغلي؟ مو ته خو جي خیر د کډې نه راغلي یو او کډې ګلشن آباد نه او غزي کې به هم لازم خبره ده چې یاره چکني به نوره هم ځایونو کې خرڅېږي. هلته کې زیاته وي خو دغونه چتني نشته ده. دې ذایقه ډېره مزداره ټیسټي ده. صحیح ده جي، خوشحال اوسئ، ډېره مننه. جی بدلی او سستا بازار د کیمپ له دی وجه نه چې دا کنه موږ زستا رسو د چټني چې دا ډېره مزیدار ده او خلکو اخلاق خاص دي نو بس غریبانو کار پکې کیږي دی وجه نه مو دې رسو. ګرانو کتونکو، د چکني څوک جوړوي د فارمولا چې کوم دی چې دریافت کړی ده، زه به دا ووایم چې پوره سټي نه پوره چې کوم دی کوهاټ نه ورسره آوټ آف سټي چې کوم دی خلک راځي او دا چکني خوښوي. دې سره خبرې اترې کوو چې تاسو سره څه شریکوي او دا چکني څه طریقې باندې جوړوي. مشره یو منټ موږ ته راکړه، یقینا چې کوم دی ګاګ در باندې زیات دی رشپش دی خو یو منټ د غواړه. ښه ټولو نه اول خو څومره زموږ کتونکي دو سره خپل تعارف شریک دي. د عین الامین کمکول روټ جوس او انسکریم شاپ. دا راته ووایه جي ډېر ټایم نه زه خپله هم د چکني حوالې سره خبرې اترې اورم چې یاره ډېره زیاته ده، مشهوره ده او پوره شهر نه آوټ آف سټي مطلب شهر نه بار هم خلک راځي د چکني تاسو نه وړي. نو څه وجوهات دی خیر څه دغسې څه ورکې اچوئ تاسو؟ دا خو موږ دلته د کیمرې مخې ته کتلی هم شي، امرود دی ورکې، بادرنګ دی ورکې او چنغوزي دی ورکې، چارمغ او ممپلي دي، ټماټر، بادرنګ، پودینه او دا عین الله خپل جوړوي عین الامین او دلته مستي خپل لاسي کور کې مرکې شو دي او بس دلته راوړي. دغسې به ډېر خلک چې یاره همدې سامان هغو هم چکني جوړوي او مختلف ځایونو کې خرڅوي، خو تاسو دغسې څه کوئ؟ څه جادو دی پکې چې دومره لرې نه خلک راځي او که څه منتر مه کړی ده؟ جادو نه ده ورکې، خبره دا ده چې د هوا مخکې جوړیږي او انشاءالله ذایقه برابر ده. چې شیش ذایقه برابره وي که نه چې خوند ور نه کېږي نه که جادو هم وي بیا هوا هم نه راځي خو خوند ورکوي ځکه راځي. صحیح ده جی. یقینا چې کوم دی دلته خلکو نه مونږ تپوس وکړو چې یاره دې ذایقه او دې معیار چې کوم دی بهترین دی، دې دپاره مونږ راځو. نو ډېر دغسې خلک تاسو ګوري به چې هغې ته به څه پیغام لرې او د چکني حوالې سره دا هم راسره شریک کړئ صرف په روژو کې که روژې نه بعد هم؟ نه دا صرف روژې میاشت کې وي، بعد نه وي. روژې نه بعد دا نه وي؟ بالکل نه وي. روژې دپاره خاص دا تاسو چې کوم دی روژهدارو دپاره تیار؟ صرف روژهدارو دپاره تیارو ده. صحیح ده جي، ډېره مننه، خوشحال اوسئ، قدرمن اوسئ جي. جی ګرانو کتونکو، دغسې خلک هم موجود دي، دې سره هم خبرې اترې کوو چې یاره دا چکني خلک ولې دومره خوښوي او لرې لرې نه څه وجوهات دي چې دی راځي؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر څنګه یو ښه یو جي؟ ټیک ټاک. مشره دا راته ووایي جي تاسو هم چکني ته راغلي؟ موږ چکني راواخیسته. چکني مو راواخیسته؟ روزانه زه راتم، روزانه راځئ؟ کوم ځای نه راځئ؟ کډې نه. کډې نه. څه وجوهات دي چې دومره لارې کې به هم تاسو ته چکني ځای په ځای میلاویږي ګورئ به خو هغه تاسو پرېږدئ او دلته راځئ؟ دا داسې ده چې یو خو صفا شی ملاوټ نه دي، فیور دا صفا شی خرڅوي. صحیح ده. موږ روزانه ته نه وړو نو څه فرق پکې نشته ده. یعنې ذایقه یې ایوان ده. ذایقه یې ډېره ښه ده. خلکو ته به څه پیغام لرئ؟ بس خلکو ته دا پیغام لرو چې بس چکني اخلئ، دې نه اخلئ، لږ اخلئ، دې نه اخلئ. صحیح ده جي، خوشحال اوسئ، ډېره مننه. جی ګرانو کتونکو، د خلکو خبرې اترې هم تاسو واورېدې چې یاره دی چې کوم دی خالص او معیاري څیز دی، دې وجې نه چې کوم دی خلک دا چکني خوښوي او لرې لرې نه همدې وجوهاتو په بنا باندې دلته راځي. نو جی ګرانو کتونکو، دغه د کیمپ ښکلا وه چې تاسو ته په دې روژې کې مونږ وښوله. نو انشاءالله تاسو به دا رپورټ او دا خبرې اترې خوښې شوي، انشاءالله میلاویږو به یو نوي پروګرام سره. تر هغې پورې راکړئ اجازت. د لوی خدای په امان.